ایمه روژه دی دا پناره ناره نیجم دوا راته کوه ښه دوا ښه ما پکې مه راوله او دا بیبي م پکې زه بیبي پکې راوله ورکه جینۍ واله هلته مې دوه دغه م دي ښه دوه ویرونه مې م دي کتونکو علف خان شیرپو یم یوه نیمه بجه ده په لار را روانو یو لا شمولي د په هغې مې یو پروګرام وکړو لار کې مونځ وکړو جمعة الوداع وه د دوه درې هفتې نه دوه درې هفتو نه چې کوم دی را سره په رابطه کې دي یو بل ملګری خو نن چې کوم دی دغه اوویشتمه روژه ده دغه کور ته رالو د کور والا ته م چې کله د غوړي یې ولیدل که نه د دوی هغه احساسات خو د هغې وجه دا وه چې دومره نخرې تېرې کړي دي چې څه ښه نشته دی راشه مورې دې خوا ته بیبي ته ورشه که نه چې ما د دوی دغه احساسات کله د شریک کړله ومې لیدله نو زه ډېره حیران کن شانتې خبره وه او ته هم راځه که نه راځې دې خوا ته راځې شابه دې خوا ته راځې دی کور دی کور کې دروازې نشته دی او دا به تپوس کوو یا څنګه چل دی دې بیله چوکه راواله که نه ته څنګه یې دې خوا راشه ته خبرې کوې را سره که نه څنګه یې خیمه روژه دی دا پناره ناره نیجم ښه څه نه وي پناره ناره نیجم مورې ما اوس غوړي م روړل چیني مې م روړل اوړه مې م روړل ستا د احساسات ما ولیدل د دې وجه څه وه د دې څه وجه نه بس دغه سره د الله په اصل ناست نخرې تېرېږي نه بس دا لیونو ناستې کله په ناره کله په لوږه دا جامې غواړي دا پیدار غواړي نشته را سره سم زه به څه وکړم ستا د کور د ګټې وټې د کور د ورځې د دې ما پردي بچې لوی کړي دي په هغې څه د دماغ فرق راغلی دی بس ستا په دماغ کې پروت دی زما په دماغ کې پروت دی بس نور د الله سره دغه غم رانه ووته هم لاړه هم رانه نه په جماعتونو کې پروت دی د دارو نه کوي دغه نه کوي بس دقسې دی ستا په جماعت کې شپې ورځې کله په ناره کله په چا سره خوړلي نو بس دغسې دی پرېښودلي نو څومره روجې هم په نخره تېرې کړې وي یاره دې کې ډېرې په نهره او لږې په چا سره نوړی خوړلې بس زه به څه وکړم نو مورې کلي علاقې څوک نه روړي داسې چاته خو په پته یې که نه چې دې کور کې مزدوران دي او دا مزدوران دي ها او د دې د ګټې وټې هېڅ درک پلار یې خدای واخېسته موږ په دا هغه کېناستلو دا چمچي مې وله واخېسته دا نه چلېږي دا دې په قرض اخیستې ده دا مې په قرض اخیستې ده څنګه دې اخیستې ده ښه د خانانو خدمت مې کوو اوس هم پکې قرض ده اوس هم پکې نو په چا به چلې نو خدای به سم کړي نو که سم چې خو به چلو که نه چاله به ورکړو ښه دا کم کس چې دوی کوم ماشوم غټ کړی دی که نه هغه هم ذهني اوس ټیک نه دی نه هغه په جوماتونو کې شپې کوي د دې یو لور ده چې هغه د دې ته د خویندې دي څو خویندې دي درې ښه او دوه د هغه بچي هم دي ښه 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 یې خبره کوم د هغې دا دوه بچي دي دا هم دواړه معذوره دي دا هم دواړه معذوره دي هغه هم پرېښې اوس تښتېدلی لاړ څه به ووایو د خدای یو نظام دی ښه درې خویندې دغه دي بیا کوم چې دې رالوې کړی دی د دوی په وینه نه دی دې رالوې کړی دی په هغې چې کوم واده یې ورله وکړو د هغې نه دوه بچي وشو دا هم معذوره دی دا هم معذوره دی ته څنګه یې وایې که نه
څه دې خوښ دي دا تا کړی څه پکار دي کینه ها چپلې ها چپلې لاله چپړې او لولا ولا ها وړو وړو خو مې روړل که نه غوړي مې مروړل لولا السبم لالې ها روژه دې ده اه ته څه وې ها روژه روژه ده جم ده روژه هم ده ها څه دله روړم او لما لولا نقلي وقولا چې لما یو ورکوټې سنټې لول دی او هغه له نقلي وقولا همدغه یو ورکوټ ورور دی دا بچي چې ها دې ته ورکوټې دي لما ورکوټې لول ګران دي درته څه شو څه هغه تل دی منجله ها منجله تل دی اوس په لاسي اوس په لاسي تاله زه روړمه ها چپړې چپړې دا وګوره دې چپړې دی دا د دې چپړې دی دا د دې چپړې دی ښه چپړې به ته ځان له اخلې ښه تا به چې کوم دی که نه ورګه یو خو دله چې د اختر پیسې دله درکړمه که نه د اختر پیسې دا خو د اختر پیسې ستا شوې دا د اختر پیسې ستا شوې دا د اختر پیسې ستا شوې دا د اختر پیسې د دې شوې دا د اختر پیسې ستا شوې دا د اختر پیسې د دې شوې هغې له ورکه دغې دي او دا چې کوم دی نو د دې ماشوم شوې اورې او غوړي اوړه چې مې روړل نو د قمزه مور ته به دوا کوې یا او موږ له یو ورور چې کوم دی د دغه نه بهر نه چې کوم دی یو ४۶,۰۰۰ روپۍ را لېږلې وي ۴۶,۰۰۰ روپۍ که نه نو د دوی پکې قسمت هم و هغه قسمت کې چې کوم دی نو زه به دوی ته ده ووایم چې مورې دوی له هم چپړې والې دوی له هم والې صحیح ده ښه او دوی له هم والې ښه دا به ټول شاپینګ له بوځې دوی له بار څه والې ښه صحیح ده او دوا که واغې مسافرو ته واغه شتمنو ته ماما بیا نالي نالي څوک علي به علي مورې واوله وله ښه دې له هم واله شلېدلې دې له هم واله ښه صحیح ده هغه څه ده خورې ده ښه کتونکو په دې روژه کې ما ته نه ښکاري چې دلته کې چېرته دوی نه غرې بل کړې مورې ها په دې کې خو تاسو اړه څه پخ کړي نه دي یو کال نه عمر له ویچتي عمر له نه مورې په دې نغري کې خو تاسو اړه څه پخ کړي نه دي سبا پاخو کو خو خطرې ماتلې دي پکې بلې کو نو څه به ووایو ښه کتونکو په دې کور کې باتروم نشته ځان او جینکې دي پکې او دا ور دي کې ورونه نشته او دا ځان ته چې کوم دی نو پرده لګولې ده نو خو ستاسو ما سره مرسته راله نو هغه به تاسو ته وښیمه ښه بیا چې معذوره دي نو بیا ته صرف د دې کمرې دا خال ښیمه چې د دې کمرې دا خال دی او دا چې کوم دی نو شیشه چې کومه ده هغه هم وله اوازول چې کومه ده ماته کړې ده او کور خپل نه مورې دا در چا در کړی دی اغوستی هم دی ښه هسې کتونکو کور کې معذوره رشکه هم الله پاک هر څه دغه کړي ښه ده باتروم چې کوم دی هغه رشکې چې چا له اغوستی د هغه بچي هم معذوره دي او هغه خپل هم چې کوم دی غیب دی ښه دا ماشومان چې کوم دی که نه دا ټول بیا یې دې باتروم ته راځي هغه جینکې بار چغې وي باتروم راله جوړ کړه باتروم راله جوړ کړئ بلاک هم شته دومره وخت پرې نه لګي خو بس مټ وي تشه جوی به کتونکو موږ دې ځای ته رالو الله دې موږ له اجر راکړي الله دې د عبادتونه زموږ قبول کړي روژه ختمه شوه مسافره شوه بیا یا نصیبې چې روژه به راځي او که نه په دې اخري ټایم کې رانه خدای پاک ډېر غټ کار واخیسته چې دې معذوره کور ته یې رسولو معذوره کور کې چې کوم دی نو موږ نغدې هم پرېښودلې اوړه غوړي چیني هم پرېښودله او تاسو له هم یو پیغام دغه کو خو دې نه پس تاسو څه روړل نو ولې مورې باتروم او دا جینکې علاج به مو کو ښه کوم یو دی
ها یو مانځله ترې ښه مانځله بس دغه یو ډکې دی د پنځه دا دله چا درکړی دا خور د 15 ورځو د 15 ورځو مې لیکه خدای لیکه د بچو مې لیکه د 15 ورځو زه به تا ته څه ووایم نه هغه الله دغه تېرې کړو بې سبب دغه تېرې شو اوس ستا په جومات کې پروت دی د ما تپوس کوم ما ته ډېر ګران دی ګران و که نه څه ډېر نیازبین مې لوی کړی و هغې نه خراب شو څه ووایم نو ښه کتونکو زموږ خو دغه ساده خبرې دي په ساده انداز کې نم سرخي سپیدي لګي او نه سرخي سپیدي د پروګرام کو خو چې څه اوریجنل پریکټیکلي وي نو هغه تاسو سره شریکو د 15 ورځو یو ماشوم چې کوم دی نو دی له خور ورکړو هغه دوی راغټ که 15 جینکې دي دې کور کې راشه دې خواته درې واړه را تم راشه دا درې چې کوم دی نو دا پکې معذوره دي هغه بله پکې لږه ښه ده او بیا پکې هغلی پکې بیا واده مو کړو د هغه چې بچي مو شو هغه اوس ذهني ټیک نه دی د هغه علاج هم پکار دی او دې خویندو ته ډېر زیات ګران دی دا خو وروی څه وایي زما وړوکې وروره زما وړوکې ورور دی ته اوس هم وړوکې دی که نه تا ته هم خوښ دی چې ماله څوک پیسې راکړي نو زه یې چاله هم نه ورکوم زه یې هغه له ورکوم رور له ورکوي هغه ما ته دومره ګران دی که نه چې له دې بچو له ما ته ګران دی بچو نه ماته ګران دی او کتونکو اوس د هغه علاج چې کوم دی ډېر ضروري دی چې علاج یې وشي وي تشه جیبه ته مې دښمنې په دې ټوله میاشت کې دې نغري کې اور نه دی بل کړی نخرې پې تېر شوي دي په نخرې روژه نیولې ده تا ته هم ګران دی که کتونکو دغه پروګرام هم در سره شریک په دغې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی خو تاسو سره ولیږل موږ به دې ځای ته راشو دوی له به ورکړو خو سره هم نه لیږل زموږ چې څه وس کېږي دې ځای ته به راځو نه نو موږ ته چا نه دي ویلي چې هلته څه یوسه الحمدلله دومره هم سره وړل چې اختر به یې پرې لږه ګزاره به پرې وشي ورسره هم چې هغه رور به هم څونه خوشحالي دا د چا د کوره وړه کړې به زما به مشپک شوې نه دي نه د لوښو د وینځلو دي نه د ځای د جارو د واده هم نه دي بس صرف د او د خوراک دی خوراک او روژې ټولې نیسي روژې ټولې عمر له چې پخه بس پرې شوي دي نو ټولې روژې نیسي کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله هم ښه آباد خوشه ځکه چې ستاسو په مرستو باندې نن به هغه روډ څومره خوشحالوي ما ته چې 40,000 روپۍ رالیږلي په دې کور کې مې د هغې د پیسو نه نغدې پرېښودلې هغه خور د حمزه مور هغه څومره خوشحالي چې د هغې د غوړو ټینګي او اوړو بوری دلته کې راله دغه شانتي چیني هم رالل هاري د اختر پیسې هم دوی له ورکړې او مسافرو لمخه یا الله دې ماما له پکې دومره ګټه ورکړې که نه چې څومره پکې موږ له یې دال چلول آمین 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 دې چې ترنګ کې کښېني نو بس کتونکو په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ مننه ما ته چا ویلو چې ما ته ستاسو کور پته وه اوس یې مونږ یې چا له ورکړو دنیا